مانا گناہ نکیگی مانا یرا غلطی نکیگی یو مشهور واقعہ دا خلق بیانی دا بنی اسرائیل دا یو عابد گورا دا بنی اسرائیل متعلق اکثر واقعات منگڑت ہم دی خو کلا کلا داسی منگڑت خبرہ یا واقعہ بطور دا عبرت بیانوی شی سبق ورکی لوی عبرت ورکی لوی نزک بیانوی شی ورنہ کم واقعہ چی داغین کم مفہوم حاصلی گی اغا مفہوم غلط عقیدہ یا غلط عمل ثابتی دا سے واقعہ بنیشی بیانولی ہاں کم واقعہ کی چی عبرت بھی نو آغا بیانول جائز دی نو بارحال دا بنی اسرائیل و دا عابد یو غار کے ناس تو عبادت کو چی عبادت کو نو بس دتبا اللہ رب العالمین پاکا غار کی دی انار یو بوٹی راکے جولو دبا انار جوس کوس کو بے انار دوگا ہم ختموی تند ہم ختموی نچاور تا یو رضی ہوئی چھڑیر وقت دلتا عبادتو کو بس توبہ باسا و بہر دنیا ترازا آوی دسوشی توبہ زو توبہ کار میں سکڑے دے ما بم خدای نماف کی ما سربم رب دنے کے معاملہ نکی بی زمانہ لایاز باللہ دا اللہ دا عبادت نور دیسو کو زبم توبہ باسم دا خبری اکڑی دا خبری دا رب العالمین خوخی نشوی دیو جن غرور بنکے آجزی بکے دا خپل لگ عبادت دا وجی اغلوی رب مخیتا دا ادریدو طاقت تمناگانی مکوا دی دیر پا تقوی باندی مشہورو خلق بڑیر عابد گنلو لاکی یوزل زنانتی ردا دورتا اکتل دا پی نظر خاک شو دا عبادت خانہ پری خدا رہوتو پزان کوئی ندے چی عبادت خانہ دے پری خدا آغا زنانہ ورطا زانتا متوجی کو اما بسر آزا دیو زیت لارو آغا زنانتی دا زنا مطالبہ اکڑا دک ٹیم کی چکم دے دا زنا اکڑا چی زنا اکڑا ندی پر لار باندے راتو او چاور تو ہوئی چی تاک میں خزی سر زنا اکڑا آگے بادشاہ تا آڈر کو استختا د جسنگ دا تیخت لارا سمولا بادشاہ وزیران رالل دیرا گرفت کو چی دی سملو او غشی ویل پا مرے باند کی خودو او زوری ورکو نو دوی چی اوہو یو وقت کی ماتا چاویلیو چی توبہ باسا وی ماوی چی چرت زو چرت توبہ واقعی چی پا آغا حال کے پخپل عبادت غرور نو بکار رب العالمین تصرف کا تکول بکارو پلوی خلق داغا پا تماشا دے چی دا پلان کی کلی آلوی بسر آلوی نیک سڑی دا پلان کی لور خور سر بدنام شوے دے راش ننی وزیران وجنی خلق پا تماشا دے سنبائی ورکی ورطون بلا دکا سی ملکو مردار شو لاری تے اوور سولو نو دا مسلمان تا دی کی دا عبرت دے کہ پخپل عمل غرور مکوا ہر قدم سرا توبہ ہر قدم سرا توبہ ہر قدم سرا توبہ عمل بدے یا اللہ قبول کری یا بدے اللہ نہیں قبول کری نور گناہونا بدے دمر کری جستا دا جہنم دا دلو سبب بہو گرسی نو عرض میں دا کہو چی مسلمان تا دا لوئی دعوت دے چی دا خپل گناہونا باندے نظر ساتا او تا زندگی پا باب کی اختیار کوا دمر زیاد گناہونا مکوا چی دا توبوی استلو نمخ کی استا رجسٹر بند شی و استا دا مرک پیسلو شی خلق ہوئی دا زندگی پا کتاب کی دمر غلطے مکوا چی داغی دروانولو دا پارا ربر لنوی غلطے لنوی ختم و ربر ختم شی دا زندگی کتاب کی دمر غلطے مکوا چی کل اگر وانے نو غلطے لنوی ختم چی ربر ختم شی
سبب رب سره مخامخ کېږم یاره جنت دی یو خوا جهنم دی زما به څه معامله پوها چرته بني اسرائیلو کې یو ساده سړی و موسی علیه السلام نه وي چا تپوس وکړو چې چېرته د ژوند کې خاندلي دي موسی علیه السلام وایي چې یاره ما خاندلې ډېر کم دي خو په یو موقع مې ډېر خاندلي دي ورته وایي څنګه و یو ځلې ډېره یخني وه په یو لار باندې د شپې راتېدم یو زمیندار سړی وباندې چې هغه د شپې په کنګر یخ اوبو باندې اودس کوه وی هغه یو خبره وکړه په هغې مې خندلي دي وي څه خبره وکړه وی هغه وی چې ای الله جنت ته نه غواړم خو د جهنم نه مې بچ کړه وی دغه ټایم کې ما وخندل چې یاره واقعي دی په صحیح معنو کې یارېدلی نو د بعضې خلقو به دا رایه وه چې یا الله د جنت طلبګار نه یو خو د جهنم د عذاب نه مو بچ کا ځکه جنت خو د نعمتونو ځای دی سهولیات دې نه وي خوشحالۍ دې نه وي خو د جهنم غوندې لوی انګار ته دې لړ نه شو هغه لوی لوی د اور لمبو ته لاړ نه شو هغه د جهنم لړمانانو سره میلاو نه شو کوم ځای چې الله د فرعون د ابو لهب د شداد دی او د قارون د غوند فاجرانو د پاره تیار کړی دی هغه ځای ته چې یو مسلمان لړ شي هسې ډېر بد حال به وي که بد حال به نه پولیس چې بچا چاپو کړي نو خلک وایي دعا کوه چې 302 کې واچي ولې دا دفعه ډېره سخته ده نو مسلمانه ته هم شپه وره سوال کوه چېرته د مشرکانو په لسټ کې دې وانچوي چېرته د بدعات پرست قوم لسټ کې دې وانچوي چرته د زناکار لست کې دیوانه چوي چرته د سودخور لست کې دیوانه چوي چرته د غیبت کوونکو لست کې دیوانه چوي چرته دروغجنو سره دیوانه چوي هر ورځ الله ته جاړه هر ورځ رب العالمین ته متوجه اوسه چې اسینا چرته کې په داسې لست کې دی واچوي چې د شفاعت او د مغفرت دعا دې هم خلک بده ګڼي د مشرک دپاره د شفاعت دروازې بند دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لوی هستی کائنات کې بل کې دي شي نشي کېدی ډېر لوی شخصیت د کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه سره ابو طالب ډېر مینه کړې ده ډېر محبتونه ور سره کړې دي ډېر زیات خدمت هم کړې ده دینه بنور لوی خدمت سي چې محمد رسول الله د پلار مینه نه دی لیدلې که د پلار والی مینه لیدلې ده نو د ابو طالب د لاسوی لیدلې ده دینه لوی مینه بل څه کېدی شي علما وایي چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو ابو طالب هغه سړی وایي د اعلی ځای کې په ښایسته آب و هوا کې دته د پیو دپاره مور ونیسئ خو وایي صرف د پیو دپاره نه د ده د خدمت دپاره بیا جدا ښځه ونیسئ موږ به هر نمونه رقم ادا کوو پیسې به ورکوو خو چې د زمونږ د رور بچې د عبدالله بچې محمد ته تکلیف ونه رسي خفه نه شي دومره مینه یې ورسره خو چې کله محمد رسول الله د حجاز په سرزمین باندې د الله د یووالي اواز اوچت کو او د الله رب العالمین د توحید بیان یې وکړو نو قوم ډلې ډلې شو ډلې ډلې شو خو چې پوهېدل چې یاره محمد مصطفی ته لاس اچول په د لاس اوچتول په د ګزار کول د ابو طالب بابا سره جنگ په سر اخیستل دي خاندان کې چې کم سړی د ښکرو د سر سړي وي پښتانه ټایپ خلک وي یا هسې مالدار خلک وي د هغې د جنګ نه خلک ځان ساتي نو د محمد رسول الله خلاف چې به چا ګورم کوو وي د ابو طالب نوم خو د مخې ته نه هسې نه د قومونو دشمني د یو محمد په سر جوړه شي نو قومونه هوښیارو دا جرګې چې د خلکو دي دا د هغه وخت نه را روانې دي ټول قریش کې سرداران جرګه شو ابو جهل عتبه دي شیبه دي ابو لهب دي دا د ټاپ مشران د مشرکانو دا جرګه شو او رالل ابو طالب ته کېناستل ابو طالب چې راغی خلک ناست دی ورته وایي جرګه مو پسه ده ابو جهل خبرو مشر کړی و هغه ورته وایي ابو طالب صاحب تا ته پته ده چې زمونږ دا مشران زمونږ یاد شي
دا هم د دې قبرونو غلافونه په ځان باندې وخی تا ته پته را چې د دې لات منات عزا هبل په نوم باندې مونږ نظرانې کوو مونږ پې منښتې کوو دا زمونږ د تبې او د ټوخي ذمه داران دي دا زمونږ د غیرت او د پښتو مسله ده مونږ په دې باندې مړي کوو ستا وړوکی رواره چې لوی شوی دی هر حجره او بیټک کې په هر چوک کې دا آواز دی چې دا هېڅ نشي کولی ابو طالب هم ورته غوږ ایښی دی ځکه اصول هسې هم د پښتو دا دي که څوک دله په ښه خبره راغی او که بده خو چې جرګه کې راغی خلک وایي د جرګې مخ به کوې نو خلکو هغه ورته غوږ ایښی دی وایي خبره څه ده وایي خبره دا ده چې ستا وراره دی ستا خبره مني تا ته الله مقام د مشرۍ درکړی دی ده ته دې ووایه چې هسې دا قومونه به په جنګ شي هسې ډېرې وینې به د حجاز په دې ځمکه توی شي ښه به دا وي چې دا خبره پرېږده د عربو ښایسته جینۍ دې په کار وي اډر کوه تا ته به ښایسته نه ښایسته جینۍ میلاویږي ستا که بادشاهي په کار وي نن نه زموږ مشرۍ بادشاهي ستا شوه ستا که زیورات په کار وي ستا که خلک په کار وي څه خواهش چې دی نو دا دله پوره کوو خو نن دا مسله دې پرېږده جرګه واپس شي ابو طالب حجره کې ایثار پاتې شو ځان سره سوچ وکړو مناسب ټایم یې ولټه غوره وټاکو ورته وایي کاکاجي دی یم محمد رسول الله سلام ورته وایي راځه کاکاجي کېناستو دوه څلور خبرې عامې وکړې ځکه ډېر پې خفه کېدو نو ډېر نازولی وراره یې و درد دې هم وله نه ورکو تکلیف یې هم ورله نه ورکو ورته وایي ورواره یې خبرې مو وکړې مقصدي خبره به شروع کوم ورته وایي کاکاجي وایه ورته وایي بچې خبره دا ده چې د قریشو د بنو هاشم او عبد مناف دی جرګه راغلې وه فورا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نور وی بچې ستا هرې مطالبې ته تیار دي لیکن دا ته چې یو د الله خبره کې اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب د عربو په ځمکه دا خبره کول چې حاجت روا یې والله مشکل کشا یې والله بغیر اسباب و امداد کوونکی یې والله د نظر و نیاز و د منښت مالک یې والله اے بچیا دا ټول حالات دا ټولې مسلې دې راواغستې اجعل الآلهة إلها واحدا دا هر څه د یو خدای ته منسوب کړل هر څه الله کوي ولې دا لات ولې دا منات ولې دا عزا ولې دا هبل ولې دا یعوس و یعوق و نصر ولې دا مشران چې را روان دي د دې په قبرونو باندې جنډې اچوي دلته مالګې لګوي دلته شمې بلوي آیا دا هسې دي ان هذا لشيء عجاب رواره دا څه ډېر عجیب مسله ده محمد رسول الله خبره اورېده ورته وایي ورواره هره مطالبه دې مني بادشاهي غواړي درکوي اعلی ځای کې نکاح کول غواړي درکوي مال دولت جایدادونه غواړي درکوي ښه در باندې مین دي زور در سره نه کوي خو دا مسله پرېږده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد د ډېرې غوسې نه او تاریخي جملې وې چې نن هم د هر موحد ته د هغه جملې ندا مخې ته ده او هر مشرک ته دا جواب دی چې د توحید والا خلک به تاله داسې سپوټ جواب درکړي ورته وایي ای زما کاکاجي که دې په یو لاس کې ماته نور کېږدي او په بل لاس کې ماته سپوږمۍ کېږدي معنه ته دې نه ده چې دا کار نه کوم د نه کولو کار دی سپوږمۍ او نور څوک چاته لاس کې نشي کېښودی او ما ته وایي چې دا تبلیغ بند کا وایي دا هر څه به دې وکړي بیا هم زه خپله مسله نه پرېږدم او فورا ورته وایي کاکاجي د حفاظت څادر دې ځان سره راغونډ کا زه چې د کوم ذات نوم اخلم په هغه ذات زما ډېره لویه پروسه ده چې د ابرهه د اتیانو غونډه کې زما دشمن به نیست او نابود کړي او دا به ختموي چې دا خبرې وکړې نو عربو کې غیرت ډېر او غیرت به خوښه د رسول الله دا خبرې د غیرت وي ابو طالب ورته وایي د مسلې ملګرتیا دې نه کوم لیکن تر څو پورې چې دا بابا دې ژوندی وي او دا سپین ډکي وي نو ته کول کر خپله مسله بیانوه تر څو چې زه دفن شوی نه یم
او دا خوري په ما انبار شوی نه ستا خلاف بد دي هر سازش او هر پروګرام ناکامي بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي زما کاکا دا ډېر د امن او ډېر د مینې او محبت دعوت دې قبول کړه ډېر وسې په وکړه تر مرګ پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دی د مرګ ټیم کې علي صاحب راغی ورته وایي اے محمد مصطفی سلام کاکا جی دې د مرګ په غم باندې پروت دی د مرګ په بستر باندې پروت دی اخري ټیم یې کې دی شو منی محمد مصطفی بل رب ته متوجه شو اے الله دنیا کې نه غواړم چې زما تر په تندي باندې د شرک مهر لګي دنیا نه لاړ شي بیا رسول الله چې لاړ قریش مکه د قبر د کټ نه راوړ شو محمد رسول الله ته ادبن ټول درېدل رسول الله مبارک دا سر داغه اوچت کو په دې پتون کې ودو ځان ته راځي کو ټول خلق وګونه ورکته کړ چې دا اسونه وایي چې کلمه ویلې دا ټول خلق په تباشه ده په خاک مو یاد شي چې مړ سړی به مړ کېدو دا خزه په کوټې ته ختلې وي خزو هم تماشه شروع کړه ورته وایي کاکا جی بس ډیر عمر دې زدو کړو پښتو دې تر ډیر حد سر ته ورسوله کاکا جی نور مام مدر دوا کاکا جی نور رب ځان ته په غوسه او جلال کې مو دروا بس دې عمر دې ختم دې د پوزې رنگ کې د ځړواله زیات شوه دې د جبه زور دې ناس شوه دې د سترګو کتل دې کمزوري شوې دي اورېدل دې کمزوري دي وایل دې په ختمېدو دي بس د توبې دروازه دې بندیدون کې دا کاکا جی یو ځل وایا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بس وایا چې حاجت روايه والله دې دا بوتان یا د دې دا صحیح کوم اولیاء کرام دي دا ټول الله ته محتاج هو الله چاته محتاج نه دی وی دا سره راستو کو د سره ټول خلکو ته وکړه ورته یې زما ورو منم چې کوم پیغام دروړي دا پیغام دا حق دی پیغام کې دروغجن نه خو کنن صداوم سبب د تاریخ کتابونو کې لیکلي شوی وي دا د مکی مشرکان سړی او د خزي به یو بل دوی چې ابو طالب بابا په اخر وخت کې د جهنم د اور نه ویریدو ځکه کلمه وي اخري الفاظ داو وی اے خلکو کان کول کر سنلو اخترت النار على العار ما اور ورکو په بدله د پیغو دا اخري الفاظ رسول الله مبارک ته پتون راستو کو تک ځکه مختار شو بیا رسول الله مبارک یو ځلې به اختیار الله سوچت کو دعا غواړي الله ته فرمایي ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم او یا کرت ورله استغفار غواړي الله فرمایي په داسې ګنده د شرک عقیده باندې راغلي دي چې زما توحید او زما الوهیت او داسې ګنده عقیده په یو جنت کې دوړه نشي وسکي نو عرض می دا کو چې د توبې په باب کې په کار دا چې مسلمان نن خپل ګناهونو طرف ته متوجي شي نن خلک وایي یاره منګایي ده څوک وایي یاره پریشانې دي کورونو کې اختلافات دي یاره عمران خان کې غلطي ده یاره جی نواز شریف کې غلطي وا یاره جی زرداری کې غلطي وا یاره جی پیپل کې غلطي ده یاره جی نشمل کې غلطي ده نا د رب د کتاب نه تاسو کا چې منګای دا نو د چا وجه ده پریشانې دي د چا وجه دي قرآن فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس په وچاول وند باندې چې کوم فسادونه راځي د دې فساد غټه وجه د خلکو عملونه دي ته خو بادشاہي وخت ته ګوت نیسی ته خو د منګای نسبت خلکو ته کې په خپل زناګانو باندې د نظر واچوا د خپل سود معاملات باندې د نظر واچوا خپل کرپشن باندې د نظر واچوا پر دې حقوق در سره دی په دې د نظر واچوا حرام خوري همیشه لپاره په دې باندې نظر واچوا بدعات کې مبتلا په دې نظر واچوا عقاید کې شرک دې په دې باندې نظر واچوا نن چې ټینشن دې نن چې منګای دا نن چې باران بروقت نکېږي نن چې فصلونه مناسب نکېږي نن چې فصل وشي فورا په عذاب راشي دا صرف د حکمرانانو کار نه دی اعمالکم عمالکم ستاسو اعمال پتاسو مشران دي نن دا کومه ګناه ده چې مسلمان کې نشتا شرک په مسلمان کې موجود بدعات په مسلمان کې موجود زناکاری په مسلمان کې موجود رسومات په مسلمان کې موجود ظلم او د گاونډي خلاف کول په مسلمان کې موجود مړه ګړکپی په مسلمان کې موجود
کې او په بازار کې د مسلمان په نوم باندې د غاټي ګيري والا سړی په ناف تول کې هغه کمی کی چې د غوښتو اندوان ته بنا واړي ستا حال داسې دی چې تر څو دې توبه استنه ده د الله کتاب ته متوجه شوی نه منګایي ختمې دي شي نه ټینشن ختمې دي شي نه پریشانه ختمې دي شي د ټولو حل دا دی چې توبو الی الله توبه نصوحا رب العالمین ته توبه وباسه د الله کتاب راغلی د دې ځان خبر کا ظلم ختم کې ناروا ختم کې د گاونډیانو سره غلط رویه ختم کې ورورولۍ کې د یو بل مخالفتونه کول د ورونو په خپل منځ کې جنگونه کول د ښځو خپل منځ کې جنگونه کول دا څیزونه چې مو ختم کړي ني او د قرآن او د سنت قانون ته راغلي نه یو دا پریشانۍ به وي الله رب العالمین دې زموږ ستاسو په مال اولاد کې برکت واچوي او الله رب العالمین دې د تمام امت مسلمو پریشانۍ حل کړي اقول قولي